زموږ د نن میلمه نوم یې عبدالکریم، تخلص یې بریالی، پیدایش په 1950 کې په مچانو کې، ابتدایي تعلیم یې د لې په پښین کې کړی دی. والد صاحب یې ملا ظریف دی چې هغه د ملا عبدالسلام اشیزي، د عبدالعلي اخونزاده او د عبدالصمد خان اچکزی سره مجلسي ولو، د هغو د ناستې سړی ولو. او مور چې ده هغه د رشید البیان کوم کتاب دی د هغه حافظه وله، اکثره به خپل بچی ته د رشید البیان سره عقاید او عبادات په حواله سره نظمونه ویل. نو د چا تربیت چې په دا رقم ماحول کې اوسي هغه به ولې ځلانده ستوری نه وي. په قوم باندې کاکړ دی و لوڼې او دوه زامن لري. زامن کې او لوڼې انجینران شته، ډاکټران شته. د هغه رقم په فزیکس او کیمسټري کې پی ایچ ډیانې کړي دي. دوه درې بچیان یې پر بار باندې. میټریک یې د پښین د ماډل هایر سیکنډري سکول سره په 1958 کې کړی دی. دغه سره دیني علوم هم حاصل کړي دي. هغه دور کې شم مروجه فارسي او عربي ویل کېده، هغه تر اخره ویلي دي. فارغ التحصیل یعنی دستاربندي هم سوې ده. ایم ایچ د هغه په پښتو اسلامیات او په اردو کې کړی ده. اول د واره ټیچر برتي سوی دی، د سکول ټیچر، بعد کې بیا لیکچرر، د اردو لیکچرر د کمیشن سره اپاینټ سوی دی. دغه بعد په 1988 کې سی ایس ایس او پی سی ایس دا دواړه اگزامونه د ورکړي وو. په دواړه کې دی بریالی سوی ولو او بیا اسسټنټ کمشنر تعینات سوی وو. بیا ترقي کوله تر سیکرټري لیوله پورې رسېدلی او په دې دوران کې 15,000 کسان د لګولي دي چې هغه اوس د روزګار خاوندان دي. دغه رقم د ده تعلق د ادب سره د 1980 دی. زموږ د پښین یو ځولاند ستوری صاحبزاده حمیدالله صاحب په مجلس کې به دی کښېنستی. دغه سره د ادب سره د تعلق رالی. دغه رقم 25 کتابونه یې هغه لیکلي دي. دا کتابونه ستوي مخته دي، په 4 ژبو کې لیک کړی دی، انګریزي، پښتو، بلوچي او دغه سره په عربي. اور 300 مضامین چې دی هغه په مختلف جرنلز په رسالو کې لیکلي دي. دا رقم د سرویس په دوران کې د مانچسټر په انګلند کې یونیورسيټي د پاغي کې یو نیم کال تیر کړی دی. هغه سه د علم چې کم پیاس دی هغه بجاو کړی دی. کار چې دی هغه ډیر اړخیز دی. د پښتو په حواله سره رحمان بابا 60 کاله کار کړی دی. په 200 کاله کې سونه د رحمان بابا د دیوان څنګه نسخې چاپ شوي دی اگر د یو ځای کړی دی. یو مستند دیوان دغه څه دی جوړی او را کار په پروسس کې دی، تر اوسه بل نه چاپ شوی ده. دغه رقم د علامه عبدالحی حبیبي چې کوم پټه خزانه ده پر دې ډیر تحقیقي کار کړی دی چې کوم خلکو دغه د استناد انکار کړی دی چې دا مستند نسخه نه ده، پر هغه ډیر جامع مستند کار کړی دی. دغه رقم پر سیرت یې کار کړی دی. رسول الله سلام سیرت لایف اف محمد پیس بی اپان په انګلیش کې دی، هغه لیکلی دی. دا رقم پر تفسیر باندې 5 کال دی پر تفسیر لګیا دی. د قرآن مجید په ساينسي انداز کې تفسیر لیکن 60 پارې سوي دي. الله دې په عمر کې برکت ورواچي چې دا نور کارم په تکمیل ته ورسیږي. اور د عمر په 80 کالو کې چې د عمر 80 کالو 8 غنټې کار به کوي. اوس یې څه د ناجوړۍ د ایکسرسایز د وجې څه وخت کم ورته ملاویږي. زموږ دعا ده چې الله پاک اوږد عمر ورکړي. الله دې داسې نور د پښتو ادب د دین خدمات واخلي.